بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پاکستان سره په ټوله دنیا کې چې کوم د هوایي الودګي دا ډیره غټه مسله ده. اوس دا زیاتره هوایي الودګي سازيږي د سنه د بټونه، یعنی د بټونه چې کومه کویله د لوګي په ذریعہ کې هوا ته ځي اسمان ته او بیا د هوایي الودګي سبب ګرځيږي. اوس دغه مسلې حل لپاره د اسلامي کالج یو حل رئیس سره یو داسې ماشين تیار کړل چې بغیر اور او بغیر کویلې تاسو ته خخت تیاری. دا ماشين څه طریقې سره کار کوي او دا بنیادی طور باندې دا خخت څه طریقې سره تیاری، دا بنیادی معلومات په دې سپیشل ریپورت کې مونږ تاسو ته درکو. چې دی دا ډیره زیاته الودګي جوړي او د الودګي غټه ثواب دی. او الودګي ولې جوړیږي؟ ځکه چې دی کې کویلا، لرګي، پلاستیک مختلف شیزونه دی سوځي او په دې باندې دی خخته پخوي او دا هر چاته پته ده. د دې هور لګېدو د وجې نه نو ډیره زیاته الودګي پیدا کیږي. کله ما پی ایچ ډي کوله نو مطلب دا زما پی ایچ ډي هم په دې خخته وه. نو ما د هغه وخت نه تقریبا زما د پی ایچ ډي تقریبا وشو 10 کاله آلموست. نو د 10 کالو نه زه په دې سوچ کوم چې یاره د دې بټو څه حل پکار دی او داسې خخته راویستل پکار دی چې ای کې دا درې واړې مسلې زه حل کړم، یعنی ای کې هیڅ قسمه هور نه وي او مونږ خخته جوړه کړو. یو ضایع شي نه به مونږ قیمتي شی څنګه جوړو، لکه دې کې مونږ هر هغه ګن رالو هغې ګن نه دا خخته مونږ جوړو. لکه ګن سره لکه تاسو کتلې د ماربل چې کله کټ کېږي هغې نه یو ډسټ وځي، ای ته مونږ سلري وایو، هغه سلري روړو. کله چې کاڼې کټ کېږي اینه خاکه وځي، خاکه دا مونږ روړو، هغې کې خاوره استعمالېدي شي، شګه ورکې استعمالېږي. دا چې د سټیل کارخانو نه کم ګن بله وځي، د لرګي چې اوس وځي، کویله اوس وځي، هغې نه چې کومه ایره وځي هغه ایره مونږ دی کې استعمالو. دا ایره مونږ خپلو کې دا ټول ملو کړو، دې سره مونږ یو خپل کیمیکل پروسس کوو په لیبارټرۍ کې. هغه کیمیکل پروسس نه پس ته مونږ په دې باندې خخته جوړه کړو، په دې ماشین کې واچو. دا ماشین چې دی دې ماشین واچولی شي او ودن منټ 2 منټس کې تیاره خخته مونږ ته ملو شي او بیا یو ورځ 2 ورځو کې دا پوره تیاره وي او په مارکیټ کې یو عام استعمالولی شي. په ګیس هم لګي دا ماشین، په بجلی هم لګي دا ماشین، په پټرول هم لګي. لکه چې څوک یې چرته لګول غواړي، ښه د دې ماشین بله غټه فایده دا ده چې دا دې ته مونږ پورټیبل مطلب دا دی لکه یو غر دی کې خاکه جوړیږي، نو دا ماشین والا او مکه غر سره کېده، هلته خاکه ختمه شوه، دا ماشین اوچت کا او په بل ځای کې کېده چې چېرته تا ته مال ملاویږي، مواد ملاویږي، دا ماشین هلته وړه هلته یې کوه. ایون دا د نور په رڼا باندې دا ماشین ته چلولی شي. دوباره ځان له مونږ له ماربل جوړولو شي. عامه خخت هم پې جوړیږي، دا انټرلاک خخت هم پې جوړیږي چې چا څه خوښوي هغه ترې نه. دې کې صرف دا سانچه به بدلې او هغه سانچې بدلولو سره ستا به تاله او مخکې رنګې ضرورت مطابق د ځان له خپل شیزونه پې جوړولی شي.